د برداشت او زغم په موضوع لیکل شوې ریډیایي ډراما 30 منټه. لیکونکي ساحل یوسفزی، پروډیوسر ساجد محمود خان، آډیو او ایډیټینګ انجینیر محمد سلمان حیات. کردارونه: بابا جان پلار، شیر رحمان شبنم، زین الله خان زوی، نور الرحمن سحر، هیله ګل انګور، د زین الله خان خزا سدرا. پیش کوونکي پښتونخوا ریډیو مردان. د ابتابي د زوی دومره جرأت چې نن یې لاسونه د زین الله خان تر ګریوانه راورسېدل. نه جلالیه تا زه ونه پیژندم، دومره په اسانه دې نه پرېږدم چې په ککرۍ کې مې درله وینې نه وي ډنډ کړي که نه، تر هغې به په کلاره نه شم، خوښ به دې شم خوښ. تا څنګه نن زما د ګاډي لاره بند کړه؟ دا ستا د پلار لاره ده چې په منځ کې دې دومره لوی بند وتړو؟ جلالیه ته پچاوړېدلې نه پچاوړېدلې نه، ستا دا دومره زورورتیا نه تا غلطه اندازه لګولې ده، غلطه. زه څه د برچم ضمیر خان خو نه یم چې اوږه به درته ټیټه وړم. یوه ګولې درله په مزغو کې کوزوم، یوه ګولې نه دې پرېږدم جلالیه، نه دې پرېږدم. زین الله خانه، ای تا ته ویم ور بیرته کا، دا څه چل دی؟ څه شوي دي؟ ولې غوسه یې؟ تا ته ویم که نه ور بیرته کا. څه په ور دې راایښي دي؟ تا له چېرته کلارې نشته؟ ځه کښېنه، خپل کار کوه، ما خپل کار ته پرېږده. ځه زه شابه وځه. زین الله خانه، ستا طبیعت خو ښه دی که نه؟ څه چل در باندې شوی دی؟ دا ولې لکه د لیونو اوتې بوتې وایي؟ خیر خو دی که نه؟ شابه حل ووایه، څه دي سړیه؟ څه هم نشته، ته دې دا خپل مخروب که. ځه د دې ځای نه وځه. ځه زینه، ما ته ستا طبیعت ښه نه ښکاري، په تا خو ډېرې خولې دي، بدن دې ټول رپي، او دا تماچه داسې دی. دا ولې زینه؟ دا ولې؟ څه چل دی؟ وایه که نه؟ ویم ښځې د سترګو مې پناه شه، هسې نه چېرته ته مې د لاسه خرابه شي. وځه. زه تا څنګه پوهېږم؟ ته ولې نه پوهېږې زین الله خانه؟ ولې نه؟ چې داسې وخت کې زه ستا خبره ونرم، ستا مدد ونه کړم، نو اخر کله به کوم؟ زین الله خانه، زه ستا کور ودان یم، ستا پریشانی زما پریشانی ده، ستا غم زما غم دی، زما. اوهو ته ولې نه پوهېږې؟ ما پرېږده، ته وځه که نه، مازغراله نور مه خرابوه. زه درته ویم. ښه ده، زه به لاړه شم، خو ته دا نه ګڼې چې زه ستا په پریشانۍ کې ستا مدد وکړم؟ اوهو ځه که نه، د کوټې نه بهر وځه. شابه. ښه ده، زه لاړم، خو زړګیه ځان دومره مه په عذابوه ښه، لږ د برداشت نه کار واخله، ښه؟
د ځان خیال ساته. راځه راځه. سلام علیکم بابا جان. وعلیکم سلام. هیله ګل بچې ولې تاسو لا نه یو د شوي څه خیر خو دی هیله بچې وړوکې ناجوړه دي څه ولې بچې؟ بابا جان ویم هغه وایه بچې څه چل وشو ولې جاړې؟ زین الله خان درته څه ویلي دي که څه چل دی؟ بابا جان هغه زین الله له ماسخوتنه ځان پسې ورکونډه کړی دی. غوسه دی او په غوسه کې ډېرې ګډې وډې وایي. داسې ښکاري چې چا سره یې جنګ کړی دی. بچې مه پریشانه کېږه. زین الله خان په عمر کې چېرته جنګ منګ نه دی کړی. زورورې بې فکره شه الله به خیر کړي بچې. نه کنه بابا جان ما چېرته زین الله د دې نه مخکې په داسې حالات کې نه دی لیدلی. ډېرې ګډې وډې وایي. ما ته حل نه وایي. زه یې د کوټې نمرو شړلم. هیله بچې خدای به خیر کړي. مه خفه کېږه زورورې بلډ پریشر به یې ختلی وي. زیله به راشي ښه. بابا جان ما سره ډېر غم دی چې دی ولې داسې ناڅاپه په ګډ وډو سر شوي. اخر وجه څه ده؟ غږ هم نه کوي. هیله لورې مه پریشانه کېږه. زه ورځم زه به یې پوه کم. ته ورشه د ګلالۍ او شهسوار خیال وکړه. واړه دي خدای مه که چېرته ونه یېرېږي. هغوی ما اوده کړي دي او ښه ده چې اوده دي. کني بیا به په ذهن غلط اثر غورځېدلی و. بلکل دا دې ښه کړي بچې چې اوده دي. بچې چې سړی بوډا شي که نه نو صرف کونټې او خولې کار کوي. دا دواړه څیزونه د بچو د سمولو دپاره په کار راځي. ویم بابا جان زم د سره ځم ښه. راځه بچې نه رښتیا ته داسې کار وکړه چې لږ ساعت پس زموږ پسې کوټې ته راشه او صرف دومره به وکړي چې د ځان سره به د څښلو اوبه راوالي. خوښه مې ده بابا جان. الله دې زین الله زیله راولي. زړه مې ډېر یریږي. هیله بچې ولې یریږي؟ دا خو ټول د ژوند سره تړلي خبرې دي. زما د 40 کالو د استاذۍ به دا نتیجه وي چې زما بچي به د خلکو سره جنګونه کوي. ما خو ټول عمر ماشومانو نه د مینې امن سولې درسونه ورکړي دي او زما خدای به هم زما سره د مینې او امن معامله کوي انشاءالله. خانه بچې زیم وراته بیرته کا. اوف دا څه وشو؟ دا خو جوړې بابا جان راغی. دا جوړې هیلې خبر کو. یو خو دا ښځه هم خو څه کوي نو په کار کې راته کار ګوري. دا زه پسې یم او دی پسې دي. هسې دا مازغه رالالوزي مازغه. زین الله خانه بچې زین الله خانه. السلام علیکم بابا جان. وعلیکم سلام. زین الله خانه بچې خیر خو دی؟ نن خو زما خواله رانلې. ولې ښه خو یې که نه؟ ما وی راشه چې په خپله دې وینم. ته ولې څه غږ راته نه کې؟ خیر دی بچې؟ او خیر دی. زه چې خیر دی نو نور به کېږي بچې. ویم بابا جان د آفتاب کاکا دا نازولې زوی نه دی د حده وتی دی. زما خو یې اوبه د سر اړولې دي. د ده څه بندوبست کوم. ویم که دا سر مې پکې ځي که نه خو نه یې پرېږدم. ښه د دې دومره خلکو په مخ کې چې لالي نن زما بېعزتي کړې ده. په دې دومره خلکو چېرته زما د سپینه جامه سود کېږي بابا جان؟ د ده زما د لاسه پوره ده پوره. او بچې دا د انسان په سرش کې هغه ګلې شوې خبره ده چې خامخا به د بل څیز نشي برداشت کولی. بابا جان ویم دغه خو زه هم ویم که نه
چې د داسې خلکو ختمول پکار دي، ختمول، کم چې د بل د نقصان سبب جوړي. زین الله خانه بچې، ستا خبرې سره زه مکمل مرسته کوم چې داسې خلک د معاشرې نه ختمول پکار دي، خو خبره د دې سره نه سمیږي چې خلک ختم کو، ځکه چې که موږ دغسې په جذباتو کې د یو بل د ختمولو هڅې کوو نو د خدای پاک دا ښکلې دنیا به د ټولو انسانانو نه ختمه شي. دا دنیا خو په موږ ښایسته ده چې موږ نه یو بچې، نو دې دنیا ته بیا ساجت دی. بابا جان زه نشم برداشت کولی، زه په دنیا څه کوم؟ ما ته زما عزت خوږ دی، زما عزت چې جلالې ما ته مخې مخې ته ګرځي نو دا په ما څنګه ځایږي؟ ویم بس بچې چې کلي کوې نو ټول به د مخې ته ګرځي، او دا ټول د یو بل د مخې ګرځي. موږ ټول انسانان د یو بل په ډاډ ګرځو، ځان نه انسانان جوړو، حیوان نه چې یو بل مو په ښکرو کې اوچت کړي وي. په وړه وړه خبره به د یو بل مرۍ ته لاس اچو او راکاږو به، وجنو به. بچې دا ټول تاوتریخوالی چې دی دا د انسان د منفي رویو په وجه سره دی. انسان الله پاک با اختیاره پیدا کړی دی. ته ګوره د سوچ او فکر ماده ورکړې ده، د ښه او بد پیژنګلو یې ورکړې ده. د انسان نه به نفرت نه کوو، د انسان نه نفرت نه دی پکار. زویا د انسان د منفي رویو نه به نفرت کوو، او منفي رویې په مینه، په دوستۍ، په صله رحمۍ او په خوږه ختمیږي. بچې انسان نه دی ختمول پکار. ګوره راځه بابا جان، هو دا اوبه وڅښې. راکه بچې لویه شي. ها بچې ته موسکه. زین الله خانه اوسه همیشه سکل پکار دی. تا دا حدیث نه دی اورېدلی چې پهلوان یا زورور سړی هغه دی بچې چې هغه غوسه وڅکي، هغه نه دی چې سړی را وپردوي. ښه بچې زه منم چې غوسه د انسان په جبلت کې شامله ده، خو ګوره د دې دا مطلب هم نه دی چې انسان دې د غوسې په اور کې د بل انسان خونو کې. بچې ژوند ورکول او اخیستل دا د خدای کار دی، موږ له د خدای کارونه نه دي کول پکار، ځکه چې ګوره دا شرک دی، شرک، او شرک یو عظیمه ګناه ده. وشوې بچې؟ زین الله خانه تا ته وایم بچې، تا ته نه. نو بابا جان لکه زه په خپله بېعزتۍ سترګې پټې کم. او زین الله خانه بچې په داسې حالت کې سترګې پټې کا او د مزغو کړکۍ او روشندانونه پرانیزه زوروره، د زړه په تاخونو کې د فکر شمې بلې کا، ځان هم رڼا کرڼا او دنیا هم. ویم بابا جان درته صحیح وایي زین الله خانه، هم په دې کې زمونږ د ټولو خیر دی. بچې شاید چې زما دا خبرې په تا دې وخت کې بیخي سمې نه لګي، خو ته به هله بیا سمې وګڼې چې اوبه د ورخه تېرې وي، د ورخه تېرې. ولې نه؟ دا وخت یو غنیمت وګڼو او د اوس نه د دې منفي سوچ نغې وباسو، نغې. او بیا هم که په تا زما دا خبرې ښې نه لګي نو د پلار په حیث درته صرف او صرف 30 منټه د سوچ دپاره در کوم بچې. کیدی شي دا 30 منټه سوچ ستا دنیا بدل کی. دنیا بچې راځه هیله بچې راځه چې زین الله خان په سړه سینه د تماچې د وتې ګولۍ نه پس په حالاتو یو نظر وزغلوي. راځه بچې راځه راځه. دیش منټه بابا جان وینو سوچ فکر، سوچ فکر فکر. ودرېږه چې سر درله خور کم. جلالیه تا د زین الله خان لارې بندولې، د زین الله خان
زه سر د پاسه سر نه منم، نه بالکل نه. اوس مې لا انجام ته ورسولې، ځکه نه را پاسه اوس بیا راته لاره بنده کا. اوس به دې غره روان نسلونه هم سبق زده کي، او سبق دوړه مې کړې او که نه. دا ویني د جلال خان ویني. اوف، دا ولې؟ دا مې څه وکړه؟ لکه دا ما وکړل؟ ما نه نه نه، سوال نه پیدا کیږي، سوال نه پیدا کیږي چې زه د چا خون وکم. اوف، لکه دا ما د بابا جان د خبرو د پاسه. نه نه نه، زه داسې نشم کولی. ماله خو د تماچې چلوم نه راځي. دا تماچه چرته وه؟ اوف خدایا، ویني؟ اوف، په ما خو سر ګرځي. دا ولې؟ هله را پرېوځم، سر مې دربلی شو، را غورځېږم. هیله ګل، ما خو داسې نه ګڼل چې ما سره به داسې کېږي. زه به د تورو تمبو شاته کېږم. اوف خدایا، دا ما څه وکړل؟ ولې مې وکړل؟ ما ستاسو ولې ونه منل؟ د جیل په توره کوټه کې مې ساه ډوبېږي. هیله ګل، ساه مې ټوپېږي. دا تیارې ما خوري هیله ګل، دا تیارې ما خوري. د قسمت کرښې نه نورېږي زین الله خانه. زین الله خانه، کاش چې زمونږ په خبره دې عمل کړی وې، خو افسوس چې ستا د غصې د اور غرغنډې نه سړې دی، نه سړې دی زین الله خانه. کاش چې ما ستاسو اورېدلې وې. تاسو ټیک وې، زه په غلطه وم. ځان سره مې ظلم کړی دی، د ځان سره. دا ما ځان وجلی دی، ځان. جلال خان خو یو پیره مړ شو. زه هره لحظه مرم هیله ګل، هره لحظه مرم. د ورخ تیرې اوبه بیرته نه جاروزي زین الله خانه. چې څه وو هغه هسې هم شوي دي. اوس به د قسمت نښو ته ګورو چې وړاندې به څه کېږي. هیله ګل، د بابا جان د وړو او د ځان خیال ساته، خیال ساته هیله ګل، خیال ساته. هله ګلاله، شاه سوار، راشه بچی راشه، خپله بوله راشه، راشه کنه، رانږدې شه بچو، رانږدې شه. زما د زړه ټوټو رانږدې شه کنه. ماله غاړه راکې. تاسو ولې تختې؟ ولې رستو کېږې؟ زه ستاسو ابو یم،
ستاسو پلار یم راشه راشه ګلاله ته راشه ابو تراتر غاړو ځه کنه راشه کنه ولې نه راځي دغه دی شاه سوار لاس راکه بچې هله بچې مې ستا ابو یم زه ستا ابو یم بچې ستا ابو یم دا تیاره ده څه شو زما بچي څه شو چرته لاړه تاسو ته ویم کنه چرته لاړه نشته نه شته دغه دی اوس دلته و ګلاله شاه سواره شاه سواره چې زه دلته د جیل په توره کوټه کې دغسې غلی شان پروت یم بې سر و سامانه یم نو د کور خرچ خوراک به څنګه چلیږي دکان او ځمکه خو پاتې شو دا به څوک کوي بابا جان به څنګه کوي د هغه دومره وس طاقت خو نشته بابا جان خو کمزوری دی داغه صحت اوس ته ګټې وټې نه دی او بیا داغه پنشن هغه هم دومره نه دی چې د کور بار اوچت کي هغه چې ساړي موړي وه خو لاړه دوړه شوه موکه دې مو وخوړه خدایه ته مو مل شي اوف خدایه دا به څه کېږي خدایه دا به څه کېږي پانسی او تاسې خو به کېده خامخا به کېده ولې به نه کېده چې یو انسان د خپلو مشرانو نه مني نو خامخا به هم دغسې کېږي خامخا زه په خپل مرګ نیم خپه نه مې په ژوند څه کار شته د ژوند ټولې رنګینې او خوندونه د ډز نه پس ختم شوي دي پانسي اسې یو بانه ده بانه زه یو ژوندی لاش یم او لاش هیڅ خواهش نه لري هیڅ امید نه لري ځکه چې د جیل د مرګ په کوټنۍ کې د انور د امید څراسی یو خوب او خیال دی هر طرف تورې تیارې او تورتمونه دي دشمنۍ تربګنۍ بغزونه حسدونه دا ټول د جهالت د خېټې نه وتې تورې دي تورې تیارې دي کاش چې د ډز نه پس کم بوږنېدونکي او یرونکي حالات دا په سړي تیریږي د دې اندازه او نتیجې د ډز نه مخکې محسوسولې نو چرې به د انسان خون ته نه جوړېدې چرې به د انسان خون نه کولی دا ولې داسې دي په ما خو ډېرې زیاتې خولې دي اوبه مری مې وچه ده
اوبه. خدای شکر دی، خدای ستا ډیر زیات شکر دی. شکر الحمدلله، شکر الحمدلله چې د دغه تیارو نه راووتم. زه روغ یم، سم یم، خپل کور کې یم. شکر دی خدایا، ډیر شکر دی. ماله دی نوی ژوند راکو، نوی ژوند، نوی ژوند. बाबा जान ما माफ का، ما माफ का बाबा जान. ویم ډیر ملامت یم درته. ستاسو خبره می د مخې سره په مازغو نه لګېده. خو بابا جان د الله شکر دی چې ستاسو غوندې مشران ژوندي دي. ګنې د ځوانانو جذباتي فیصلې به د دنیا نه جهنم جوړ کړي. ما معاف که بابا جان، ما معاف که. بچې زما پوره باور و چې زما زوی به چېرې هم یو داسې کار ونه کړي چې انسانیت ته ترې نقصان ورسي. زما د ټول ژوند نچوړ د انسان د اصلاح او د ښېګړې درس ورکولو. بچې سوال نه پیدا کیږي چې زما وینه دې د چا قتل وکړي قتل. زه د خپل الله ډېر شکر ګزار یم چې زما په بې ترتیبو خبرو کې دومره سریښې دی. بچې جنگ په یو حالت کې هم نه دی پکار. د عقل، فکر او مثبت سوچ نه فایده اوچتول پکار دي. بچې تاسو ټیک وایې بابا جان، تاسو ټیک وایې. دغه 10 منټه سوچ زه د دشمنۍ د یارې د ژوند نه، د جیل د تورو تنګو کوټو نه او د ذهني کشمکش نه بچ کړم. د زلالت د ژوند نه بچ کړم بابا جان، د زلالت د ژوند نه. ډیر شکر دی زین الله خانه، ډیر شکر دی چې الله مو د مینې دا کور به حالو ساتو. هیله ګل شکر دی چې د بابا جان او ستا غوندې د سړي سینې خلک لرم. ګنې زما غوسې به دا هر څه سېزلي و، هر څه. الله دې د بابا جان سوري تل زمونږ په سرونو لري. آمین آمین هیله ګل، آمین. هیله ګل هغه ګلالی او شاه سوار ویم هغې اوده دي. شکر دی چې په داسې وخت اوده و، ګنې په ذهنونو به یې ښه اثر نه و پرېوتی. زه بچې وړوله لاړ شه، ښکلې کا چې زړه دې په قلار شي زړه، او داسې کار وکړه اوده شه ښه ښه بېغمه ښه اوده شه. سهار به د جلات خان دوی ځای ته لاړ شو. زما یقین دی چې جلات خان به زمونږ په راتګ ډېر زیات خوشحاله شي انشاءالله. سمه ده بابا جان، شپه مو په خیر. راځئ له ګل راځه چې بابا جان مرامو کی راځه.